لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن هذا القرآن مأدبة من الله فكلوا من مأدبته ما استطعتم. وفي رواية: إن هذا القرآن مأدبة من الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام، طلباء اعظام او د ډیر لری لری ځایونو نن د قرآن کریم د دې عظیم مرکز ماهانه درس ته راغلي او راغون شوي مشرانو، کشرانو، ځوانانو، السلام علیکم. الحمدلله چې نن په دارالقرآن پنجبیر کې ماهانه درس قرآن کریم دی او دا د حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری صاحب حفظه الله تعالی ورعاه دا غي ډیر یو خوندور او بهترین سوچو د قرآن کریم درسونه او بیانونه خو د میش په هر ورځ کې روان دي او هر هفته کې د ملک په طول او عرض کې او زمنګ په دې صوبه کې خود دې ځای د درس یو خاصیت دا هم دی چې یو صدای کې دو والا دا د دې زینا د الله د کتاب आवाज پورته شوی دی او دا په تسلسل سره روان دی. نو زمونږ د راغونډې د پاره ډیر ښایسته تنظیم شوی دی چې د میاشتې یو تاریخي پوره میاشت مونږ خواره واره شو، خور کار رواني او بیا د نوې میاشتې په اولنی تاریخ باندې د قرآن کریم دی عظیم مرکز ته علماء او طلباء او عوام او خواص ټول راشي او د قرآن کریم درس هم واوري
او بیا د قران کریم او د توحید او د سنت د عظیم تحریک صلاح عملی هغه زمونږ او تاسو د ټولو شیخ او قائد هغه په درس په دوران کې هغه هم پیش کی. یقینا د فتنه او د فساد په دې دور کې چې الله رب العزت یو انسان د خپل کتاب سره وتړي او داغه تعلق او نسبت د الله د کتاب سره پیدا شي او په دې غونډه کې راجم شي او رایوځي شي او مقصد دای چې د الله کتاب منګه زدکو او منګه دنیا ته خور کو نو دا هغه خیر دی رونو چې د دین لوی خیر په جهان کې بل نشته دی. ګوره سورۃ بقره کې الله رب العالمین په ډیر عجیب انداز سره وی یؤتی الحکمت من یشاء یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. یؤتی الحکمت من یشاء اللہ حکمت ورکی چالا چی غواړي یعنی چالا چی اللہ او غواړي نو غلس ورکی حکمت ورکی. نو حکمت سی شیره مفسرین وی علم د قرآن فهم د قرآن پوه د قرآن چې الله چاله غواړي نو وري کی یو معنا چاله چې الله غواړي نو وري کی او دویمه معنا چې یشاء فاعل چې دی دا انسان دی نو اوس معنا بدای یؤتی الحکمت من یشاء الله دا حکمت ورکی خو چاله ورکی هر چاله نو ورکی من یشاء سوکی چی غواړي سوکی چی په طلب پسې ګرځي د چا چی چاحت وی چې ما ته دا حکمت حاصل شوه نو الله اغل ور کوي او د دې معنی تاییدم قران بل ځای کې هم کوي چې یهدی الیه من ینیب چې الله آغا چاله هدایت ور کوي من ینیب چې چا کې انابت پیدا شي سوک چې طلب وکي نو الله اغلا هدایت ور کوي نو د هدایت لوی سمندر او دریا قران دی. نو دی آیت کی وی یؤتی الحکمت من یشاء نو تاسی او منگا چه راجم شویو پس سونو کلومیٹر سفر کرے دے سوک پخپلو گاڑو کے سوک با لوکل راغلے سو گاڑی بے بدل کری پا دے گرمائی کے چا با یخا علاقہ پریخی او دے زیتا راغلے صد پارا دے دا پارا چه خیر خوریگی دا حکمت تقسیم شورو دے چه منگ داغی نسا فائدہ حاصل کو نو اللہ ہوئی چه سوک دا طلب لری سوک غواړي نو الله اغلب پو د قران علم د قران ورکی ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا او چاله چې الله پو د قران ورکړه علم د قران ورکو نو تحقیق سره اغلا خیر کثیر ورکړي شه طلبا ناسی منگ چی کل درس کو دلتا پا مرکز د دارالقرآن کے نو منگ ویو شیخ وی زما چی خیر خو اللہ قرآن کے مال تا ہم ویلے دے مال تا خیر ویلی دی کنا ان ترک خیرن الوسیع او پا بل صورت کی ہوئی چی انہو لحب الخیر لشدید چې انسان د مال په محبت کې ډیر سخت دی
مال ته خیر ویلی دي د دنیا د بنگلو ته د عہدو ته د منصبونو د خزانو د جائدادونو ته الله خیر ویلی دي خو چې د حلال وی خو خیر کثیر ورته ندی ویلی او که خیر کثیر ویلی دي نو قرآن ته ویلی دي ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا نن دار القرآن تراغلی ملګرو خیر خو ډیر خلق سره دی خو خیر کثیر آغا چا سره دی چې غل الله پورا د قرآن ور کړی دا ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا او دا خیر کثیر چې الله چاله ور کوي نو د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ روایت ته عمدہ راوی دے حضرت عثمان چې خیرکم من تعلم القرآن دا خیر چې درته میلاو شو نو ته په خلقو کې د ټولو نه خیر شوي چې خیر در سره دی نو ته په خپله څه شوي ته په خپله خیر شوي په ټولو کې غوره هغه دی چې د قرآن تعلیم زده کوي او نورو ته ښودنه کوي الله خپل پیغمبر له چې کله تسلي ورکوي نو په کوم انداز ورکوي غمګین دی د الله پیغمبر زوی وفات شوی دی دشمنان خوشحالیږي چې د نسل به ختم شي نارینا اولادی نشتے دشمنان خوشحالیگی چه د مشن برکاو شي خو اللہ تسلی پا کم انداز سرور کئی اللہ وی انا اعطیناک الکوثر اے پیغمبرہ کزوی میں درنا اغستے دے خو کوثر چه قرآن دے دام در کڑے دے نو قرآن کوثر یو معنی خیر کثیر او دا خیر کثیر کی دندا حوض کوثر هم داخل دے نہر کوثر هم داخل دے نو انا اعطینا کل کوثر پا دیر ازاشا دا دیر لوی خیر کثیر دے او امام شافی رحم اللہ امزکوی چی رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم باق لا یزالو رونو خیر کثیر خوریگی راشے دومر لوی خیر دے کے خیر او دلته خو لفظ خیر ویلی دی بل ځکه کوثر وی نو کوثرم خیر کثیر دی او په یو دریم انداز کې ورته الله د دې خیر د پاره بل تعبیر کړي هغه څنګه هغه وی کتاب انزلناه مبارکون دا دریم تعبیر شو کتاب انزلناه مبارکون دا شان والا کتاب دے اللہ دا نازل کرے دے خرون مبارکون دا دا دیر لوے نا خیر دا خیر نا ڈک دے ستاسی دا دنیا خیر ستاسی دا آخرت خیر ستاسی دا اخلاق و خیر ستاسی دا عقیدی خیر دا طول خیرونا اللہ پدی کی جمع کری دی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو پدی روایت کی یو سلورم تعبیر دادے چغوی ان هذا القرآن معدوبت من اللہ ان هذا القرآن مأدبة من الله فكلوا من مأدبته ما استطعتم دی روایت الفاظ تو گورے چے خلقو دا قرآن دا اللہ دسترخان دے سدے دسترخان پی جانے ہم دا یو شیر دے چٹولی پی جانی پوشوئی ان هذا القرآن مأدبة دا اللہ دسترخان دے قرآن نو دا تشبیح دے صحابی چونکہ دا روایت مرفوعن ہم دے و موقوف ہم دے نو بعض علماء وی چھ دا موقوف علی عبداللہ ابن مسعود دے
نو ما ځکه دا دویمه توجیه ذکر کړه. اوس دې ته لږ غوږ کېدی خوند ترې واخله. ان هذا القرآن معذوبة من الله، دا قرآن دا الله دسترخوان دی. دې تشبیه ته وګورئ او د صحابي د علم داد ورکئ چې تاسې کله چې ستاسو د زړه محبوب میلمانه راشي، زړه ته نږدې میلمه راشي، نو تاسو دسترخوان خور کئ او هر شی د مینې ډک په خور کئ او بیا ډیر په مینا پاسه خپل میلمنو خوږو ته راځئ. ما درته دسترخوان خور کړی دی، خواږه پې هم پراته دي، نمکین پې هم پراته دي، دا غوښه ده، دا دال دی، چاول دی، نری غوښه ده، غټه غوښه ده، پلانکې هر څه خوار. او میلمه ته څه وایې؟ اے خوږه میلمه راشه د طبع شی ته واخله. نو صحابي وی ان هذا القرآن معذوبة من الله، اے د کائنات خلقو الله د قرآن په صورت کې لوی د خیر دسترخوان خور کړی دی او تاسو ته دعوت در کړی دی راشئ د خپل دنیا او د آخرت خیر ته واخلئ. دا سه ښکلی دسترخوان درته خور کړی دی. او دا دسترخوان چې کله دلته خور شي دکه د پوی خبره ده که نه بیانېږي، خو دا د الله یو خاص فضل دی چې په چاو شي چې هغه الله د پوی د افهام او د تفهیم یو ملکه ورکي او بیا په اسانۍ سره دا خور شي او دعوت راشي رونو. نو نن هغه دسترخوان خور دی، ماهانه درس دی او آواز دی راشئ خپل خیر واخلئ او ځئ کورونو ته. سینې د دې خیر نه ډکې کئ، زړونه د دې خیر نه منور کئ او دا سوال کوي چې الله دې موږ د دې خیر نه چیرې هم محرومه نه کړي. رونو هر وخت کې زموږ په زړه کې طلب دا پکار دی چې موږ د الله کتاب زده کړو. او الحمدلله زموږ علما شیوخ لګیا دي د ملک په دې طول و عرض کې یو سلسله شوره د مهنت شروع دي او ټوله خبره راځي. نو الله دې ځای له مرکزیت ورکړی دی، دې ځای له الله پاک دا حیثیت ورکړی دی چې आवाज د دې ځای نه خور شي دی، نو د دې ځای نه خورېږي او بیا دې ځای ته راغونډېږي. نو الحمدلله ډیر د خوند محفل او ډیر د خوند مجلس ته الحمدلله. دا درس خو مونږ اوروم، دا من کوروم اوریدې شو، دا برای راست چلیږي، خو دې ځای ته راشو نو دا خپل دغه مرکز سره د مینې هغه یو ثبوت ومي. د کور نه پسې سفر ومکو، هجرت ومکو، چېرې د قرآن درس لازو او لاړ شو هغه ماحول کې سړی شریک شي او ډېر طلبا او علما د هغې سره ملاقات وشي، د خپل استاد سره ملاقات وشي. نو زه دعا ګویم چې الله رب العالمین دې دا ځای آباد لري او الله دې زمونږ شیخ لا نور همت طاقت قوت په علم کې په جان مال اولاد کې الله دې ول نور برکتونه واچي او چې هغه د قران کریم خدمت کوي او منګ او تاسو ته مستفید کیږو او بیا د دې چینه نه خیر اخلو او په ټوله دنیا کې خورو. نو ان شاء الله ټول ملګری به ان شاء الله دا څه کوي وای ان شاء الله الله خو ویخ کې نه کنه پوه شو درس خو زنه کوم زه خو بیان کوم صحیح ده. الله رب العالمین دې موږ له د قران کریم پوه راکړي او که زندگی وفا وکړه ان شاء الله بیا به بیان کوم. بس جزاک الله. ما ته خو اچانک وي پوه شوي سمیر هغې چې بابا وایي چې کینئ یو څو خبرې وکړئ نو د هغې دغه حکم تعمیل مې کو. الحمدلله الله رب العالمین دې زمونږ دا راتګ قبول او منظور کړي. موږ چې د کوم خیر اخیستلو لپاره راځو الله دې موږ ته دا نصیب کړي او الله دې زمونږ سینې په منورې کړي. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. ډېر ملګري په پردیس کې ناسي، په انتظار ناسي، هغه دلته نشي شریکېدی نو د لرې لرې ځایونه په دې انتظاري چې د دې ځای نه د قرآن کریم د درس آواز پورته کېږي نو هغې خپلو کارونو نه ځان له ټایم وباسي. او ځینې ډېر ملګري په لارې رواني اوري، په ګاډو کې اوري، کور ورته کښېني واوري.
دا طلب دی الله دې په مونږ کې دا طلب د علم او د قران نور سیوا کی. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.